بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. سورة النجم آخر دے مخی آیتونو کے د بعض خلکو چې هغې مخالفت کوي نو داسې ډېر خلک دي څه مخالفت کوي مخ اړوي کله کله داسې وشي چې د الله په لار کې د الله په نوم باندې څه شی ورکړي نو بیا منع شي. د صحیفو د موسی علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تذکره وه چې په هغې کې دا مسله وه واضح طور باندې دا خبره یې کړې وه چې الله تزر وازرة وزر اخرى یو انسان یو بوج اوچتونکی د بل بوج نشي اوچتولی یو ګناهګار د هغه ګناه بل څوک نشي اوچتولی کمپیوټر چې د ځان له تړلی نو دا به په خپله باندې وړې ستا د ګناه سزا به بل چاله نه ورکولی کېږي. دغسې د نیکو اعمالو هم خبره وه نیک اعمال چې چا کړلي نو بدله به هم هغه ته میلاویږي نیک اعمال چې چا کړلي داغه اختیار دی که ثواب چاته بخینو بخلی شي. څه بعضې تذکرې شوي وې پکې چې کوم فرض اعمال لی بدنی صرف ناغه نه کیږي کم چې مالی عبادتونه دي یا مالی او بدنی دواړه مشترکه دي لکه حج شو زکات شو نو دا یو د بل دپاره کولی شي هغې دپاره خبرې وې مخکې څه تېرې شوي دي. پرون هم څه بعضې تذکره شوې وه زکات خو صرف مالی دی حج هغې کې مال هم دی او بدنی هم دی ولې حج چې فرض کېږي نو زمونږ خبره دا ده چې د چا سره د تلو راتلو مال و دولت ور سره دی د خپل راشن او د چا نان نفقه چې په ده باندې لازم ده د هغې خرچه ور سره یي نو په ده باندې حج فرض دی. زنانه ده نو د هغې دپاره بیا حج فرض کېدو کې دا دوه خبرې هم دي یو ور سره د محرم میلاوېده د هغه سفر هم دی یا به ورسره محرم ځي یا به ورسره خاوند ځي. یو پیرې داسې شی وه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یو سړی راغی وی جهاد کې نوم مې لیکل زم
او بل طرف ته زما خزا کور والا هغه حج لذي سوکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې لاړ شه د خپل کور والو سره چې هغه حج کی واپس راشه نو بیا لاړ شه. مطلب دا چې خزا هغه به یوازې نه پرېږدي چې هغه د یوازې لاړه شي یا خزه دې د نورو خزو سره میلاو شي او لاړه دي شي یا خزه دې ځان له چرته څوک دینی رو ګوري او د هغه سره دې لاړه شي نه دا ټول داسې دي چې دا ناروا دي. بعضې روایتو کې راځي 3 ورځې او بعضې کې راځي 1 ورځ. د 1 ورځې سفر دا هم بغیر د محرم نه نشي کولای. د سره به سړی به ورسره یا به ورسره خپل محرمي یا به ورسره خاوني. پلار شو زوی شو تره ده ماما ده خورایه ده وراره ده. محرم هغه چاته ویل کېږي چې د هغې سره نکاح نه کېږي نو هغې ته محرم وایي. نو خاون سره خو نکاح شوی دی نو هغه ته محرم نه وایي. نو یا به خاوني یا به ورسره بل محرمي. داسې په بره باندې نیکه دی په ښکته باندې وصي دي دا ټول دې سره چا سره چې نکاح نه کېږي نه ورسره تلی شي او خاون ورسره تلی شي. نو چې وس هغه نزي هغه غریبانان دي څوک نه میلاویږي نو بیا که دا ولا ټیکټ ورکولی شي خرچې دا برداشت کولی شي نو بیا په دې باندې حج فرض دی کني حج فی فرض نه دی. وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى کم چې مالی عبادتونه دي یا مشترکه مالی بدنی دواړه دي نو هغه سړی بل کولی شي. یو خبره په دې کې د حج کې بلم ده مسلې خو ډېرې دي د حج په هر یو مسله کې بیا ډېر شی مسلې. حج کله سړی حج بدل کوي نو حج بدل چې سړی کوي نو دا به اله کوي چې د به مخکې نه حج کړی په خپله پې حج فرض شوی په خپله یې ځان له حج کړلی اوس اخواته که دی حجونه کوي نو دا به نفلي حجونه وي. نو اوس که دی د بل چا دپاره په دې کې اوس حج کوي په خپلو پیسو یې کوي او که نه د هغې د طرف نه څوک داسې دی چې مړ دی هغه وصیت کړی او زما طرف نه به حج وکړي د هغه خرچه هغه به برداشت کوي. یا یو سړی وایي هلکه زه نشم تلی کمزوری شوی یم حج نشم کولی زما دپاره زه څوک لیږم چې زما دپاره حج وکړي نو کولی شي. د روژې باره کې ما ویلو چې روژه د بل د طرف نه نشي نیوی کم چې خبره راځي نو هغه د دې مقصد یې دا وي چې د هغه د طرف نه د روژې فیده دې ورکړی شي. مونځ دی مونځ نه کېږي بل څوک نشي کولی په خپله به یې کوي. بیا خبره د هغې څه شي وه د فدیې خبره بعضې علماو کړله فدیه ورکوي کېدی شي چې قبوله شي. نو که فدیه قبوله نشي نو صدقه خو به وشي که نه نو دې وجې نه دغه ورکولی کېږي. وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَى کوشش چې څوک څومره کوي د هغه کوشش لیده کېږي هغه له به د هغې بدله ورکولی کېږي. بیا د الله رب العزت صفتونه ذکر کول. الله رب العزت خندول کوي نو جوړول کوي. خوشحالی دا که خفګان دی د الله د طرف نه دی خیر دی او که شر دی د الله د طرف نه دی. موږ خو دا عقیده ده
او دا وایو منګه والقدر خیره و شره من الله تعالی دا الله طرف نه دي. آیو خبره دا راځي چې الله طرف ته نسبت د بعضې خبرو دا اسې د ادب خلاف ته که سړی وایي الله نه جوړه کړم جو الله را باندې دړ راوسنو الله را باندې داسې کړو دا ویلی شي لیکن د ادب خلاف ته. ابراهیم علیه السلام وی وإذا مرضت فهو يشفين کله چې زه ناجوړه شم نو الله ماله شفا راکوي الله مې جوړوي. نو دا راوستلی هم د الله د طرف نه دي دا لرې کولی هم د الله د طرف نه دي لیکن نسبت سړی داسې ډایرک الله طرف ته د بعضو کوم چې د انسان دپاره ښه حالت نه دي مرض دی نو ښه حالت خو نه دی نو چې نه دی نو د دې نسبت داسې مه کوه چې الله ناجوړه کړم الله را باندې دړ راوست الله را باندې دا چل وکړو الله را باندې دا چل وکړو دا مه وایه. نو خو دی دغسې حقیقت دغه دی چې الله کړي بل چا نه دی کړي. ناجوړه کول الله کوي بیماری الله راولي صحت الله ورکوي. نو انه هو امات و احیا خبره وا بیا وانه خلق الزوجین الذکر والانثى نارینا نر او ماده الله پیدا کوي جوړه الله پیدا کوي او دا عام چې کوم د پیدائش ذریعہ طریقه ده د حیواناتو کم چې حیوانات دي کم چې ګرځي انسانان دي دغه ساروي دي دغه مرغۍ دي د دې ټولو چې ګورئ نو الله رب العزت دغه یو طریقه جوړه کړله په هغې طریقې باندې الله رب العزت نسل زیاتی د هر چا نسل چی کاغه د مرغانو دي کاغه د نورو سارو دي که د انسانانو دي بلې طریقې باندې الله یې زیاتی. ناولنې پیدائش الله کوي نور پسې دویم به هم الله کوي. وان علیه النشأة الاخرى الله باندې دویم پیرې د خلکو پیدا کولی الله به کوي. وانه هو اغنى واقنى اغه الله غنی کولم کوي او فقیر کولم کوي اغه الله غنام ور کوي مالداری ور کوي نو فقیریم ور کوي. الله غنام ور کوي مالدار کولم الله کوي نو قناعت صبر هم الله ور کوي. ورپسې رد کوي په خلکو باندې چې د ستورو عبادت کاو. بیا ورپسې تخویفات دي آخر کې د قرآن کریم طرف ته ترغیب ده. وانه هو رب الشعراء وانه هو اغنى واقنى یقینا الله غنی کول کوي او الله فقیر کول کوي. الله غنی کول مالداری ور کوي نو هغه قناعت ور کوي صبر ور کوي. وانه هو رب الشعراء یقینا الله هغه د رب د شعرا ستوري. یو شعرا ستوره ده باځي وای د جوزان رستو راځي وای دا ستوره چې راوخیږي نو دا نور ستوري چې سفر کوي نو عرضن سفر کوي او دا طولن سفر کوي. دا چې روان دي نو دا مشرق ته طرف نه راځي مغرب طرف ته او دا شعرا ستوره چې دی نو دا شمالن جنوبن سفر کوي. دا یو تنو ابو کبشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماما خیلی کې په سلورم تقریبا نیکونو کې راځي ابو کبشه به وته وي. هغه ابو کبشه د استوره معلوم کړو د دې عبادت هغه شروع کړو.
وی پته کې کمال له دلته کې د نور نه مخالف طریقې باندې روان دی نور شمالن جنوب شرقن غربن روان دي او دا چې شمالن جنوبن روان دي په دغه طرف باندې سفر کوي نو الله رب العزت رد کوي پاغي باندې او دا شیراز توره ده د دې رب هم الله ده د دې پیدا کون کې هم الله ده د دې مقرر کون کې د دې لحرکت ور کون کې هم الله ده دا نه چې د په خپل باندې څه کمال پکې ده څه کمال پکې نشتی الله رب العزت طرف نه پیدا کړی شي دي الله پیدا کړلی نو څوک په یو طرف باندې مقرر کړلی نو څوک په بل طرف مقرر کړلی کنه وانه اهلك عادا الاولى يقينا الله اهلا کړی عاد اولن ولرا وثمود فما ابقى او ثمودیان امتبا کړی نو څوک ته پاتې کړی ندي وقوم نوح نوح علیہ السلام قوم امتبا کړل من قبل دین مخکې انهم كانوا هم ازلم واطغى يقينا دي چې ونو دي غټ ظالم او غټ سرکشو والمؤتفقه اهوا آغا الټا کړه شوی خار کله اهوا نو چې اوچت ګونو را پریخو رارتاوی کو برنه راویش نو برنه راویشتاله کی چې اوچتی کی اوچتی کو اوچت شو بر الاب بوتو نو آغا سے نے الٹا کو نو اخلاصی کو فغشاها ما غشا نو پټ کو دے آغا چی کمی سا پټول را غوڑی دو دا پا آغا سبانی چی سبانی را غوڑی دو فبیائی آلائی ربک تتمارا نو دا کم دا خپل رب پا کم نعمتونو با تاسو شک کوئی اللہ دیر سیات نعمتون دی ورپسی رستوئی فبیائی آلائی ربکما تکذبان نو دل دوئی فبیائی آلائی ربک تتمارا پا دے کی کم یو کی بت شک کے پا کم یو کی بت جگڑی کے هذا نذیر من النذر الاولى دا قرآن کریم چے کم راغل لے دا یر ور کون کے دے دا یر ور کون کو اولنونا او قرآن کریم چکل راغے دا پیغمبر راغے نو دا پا آخر کے راغل لینو عازفت العازفہ نو نیزدے راغے آغا نیزدے راتن کے آفت دیر نیزدے راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو انا وساعتو کہاتین نا دو گوتے منزنی گوتا میں سواقی گوتے اچھت اگڑے زاو قیامت منگ داسی نیزدی یو خوا ذرا علمون بس ما پسی قیامت رہا روان دے مطلب دا چی منز کی بل پیغمبر نشتی کو سو کوئی نو دا پیغمبری دعوی کئی نو غلط بوئی درو بوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنیز دے وقت کم بعضی بکی دا پیغمبری دعوی اکڑے مسلم کذابو یو بکی خزوا سجاہ بل بکی اسود عنسیو یو بکی بلو دا مختلف سیزونو دعوی کروے اب یا دغا مسلم کذاب دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وقت کے جنگ یمامہ ہوتا ہوئی اور پاگئی کی دے بیا مردار کڑش دیر نقصان پاکی نورم شویو صحابہ کرام پاکی دیر شیس و شہیدان شیو خاریان پاکی شہیدان شیو دیر شی داغین رستو بازی خلقو تیر و را اشوا دا سنا چی دا قرآن کریم خو مکسر لکلے نشتی دی سے پیوز دیمانی لکلے دا ہوتول پسینو کی دے نو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوینا بانی راجم اکو بس اسے کیوں یو تیلے کی پروتو بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزمانہ کے اگر بیا اولی کلیشو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزمانہ کے بیا داغین نور نسخے اولی کلیشوی او پا اطرافو کے سمرہ چے دا مسلمانانو علاقے وی پاگے کی تقسیم کرے شوے آیت اولے گلے شوے عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیادا دیر خدمت کر لے
نو دی وجنا ویل کیږي عثمان رضی الله تعالی عنہ جامع د قران کریم را جمع کون کې د قران کریم هغه ده دا په دغه نسبت سره ویل کیږي کني نو مخکې دا خبره شي وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې لیکلی شی و او چا سره په پاڼو کې لیکلی چا په سرمن لیکلی چا په اډو کې لیکلی چا په کاغذ کې لیکلی بیا وروستو په دې باندې کار وکړی شو او راجمع کړی شو او دغسې کتابي شکل وله ورکړی شو نازفت العاصفه نږدې راغی ډېر نږدې راغی هغه نږدې راتلونکی آفت لیس لها من دون الله کاشفه نشته د هغې دپاره د الله نه سوا څوک لرې کوونکی بچ کوونکی افمن هذا الحدیث تعجبون آیا په دې خبره باندې تاسو تعجب کوئ وتضحكون ولا تبكون او تاسو خان دی او جاړئ نه وانتم سامدون او تاسو ځان مشغوله کوونکي یئ تاسو انکار کوئ ځان مشغولوئ ځان مشغوله کړلی قرآن کریم نه خلکو ځان مشغوله کړلی الله زوره نه ورکوي او تاسو په دې کې خان دی او جاړئ نه جړا مقام دی اف من هذا الحديث تعجبون اے د قرآن کریم نه د خبرې نه تاسو تعجب کوئ د قرآن د قیامت د راتلو نه تاسو تعجب کوئ جاړئ نه او خاندئ تاسو وانتم سامدون او کله چې قرآن کریم لوستی کیږي نو تاسو ځان په نورو څیزونو کې مشغوله وئ قرآن کریم چې کله لوستی کیږي نو تاسو لګیای انکار تی کوئ او نو سجده کوئ الله ته خاص سجده الله خاص کې بندگی کوئ د الله دا الله بندگی کوئی اللہ یو منئی توحید منئی سورت پدی معنی ختم شو سورت ممتازو په ملاقات دو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله سره یا جبرئیل علیہ السلام سره دانګه سورت کې خصوصی تذکرہ د دې خبرې هم چې داخله لګیا دي څوک چې ایمان نه راوړي نو ملائکو له نوم د زنانه اوږدي دارنګه تذکره په دې کې نام وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام سره ملاقات شوه ده په اصلي شکل او صورت کې شوه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو چې د الله سره ملاقات شوه ده په معراج کې الته کې برت الله داغه تذکره موکړه وان علیه النشأة الاخرى یقینا الله په ذمه باندې دوباره راپورته کول وانه هو اغنا واقنا او یقینا الله هغه غنی کول کوي هغه فقیر کول کوي الله غنی کول کوي الله قناعت ور کوي وانه هو رب الشعرى یقینا الله رب د شعرا استو دیوانو اهلک عاد الاولى یقینا الله اغا هلاک کړل عاد اولنو لرا یو عاد ارم دی یو عاد دی یو اولنی دی یو رستنی دی وی وسمود فما ابقا سمودیان فما ابقا سیتی پاتی کړي ندی وقوم نوح د نوح علیہ السلام قوم هم تبا کړل من قبل دین مخکی انهم كانوا هم اطغى اسلم واطغى یقینا دی چیو دی غټ ظالم او غټ سرکشو والموتفقه اهوا او اړول شوی کله اهوا چې را خلاصي کو بره بوته نو را خلاصي کو فغشها ما غشانو پټکو دے سې چې پټول فبیا الا ربک ما فبیا الا ربک تتمارانو د خپل رب کوم نعمتونو و تاسو شک کوي هاذا نذیر من النذر الاولى دا يرور کون کې د يرور کون کې مخکینونا عازفت العازفه قیامت نزی راغه ان نزی راتن کې آفت خ نزی راغه لیس لها من دون الله کاشفا
نشته داغه د الله نه سوا څوک بچ کوونکې څوک لري کوونکې افمن هذا الحديث تعجبون آیات د دې حدیث نه تاسو د دې خبرې نه تاسو تعجب کوئ وتضحكون او تاسو خاندئ ولا تبكون او جاړئ نه وانتم سامدون او تاسو لوبې کوونکې ځان مشغوله کوونکې تاسو انکار کوونکې نو سجده کوئ الله ته بندگی کوئ د الله ته ځان تابع کې خپل سر الله ته کېدا خپل انقیاد کا الله تعالی الله تابعداري د الله بندگی اطاعت شروع کړي بندگی د الله شروع کړي وحدانیت عمر د الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر اللهم قنا عذابك يوم تبصر